دویمه یو پښتنه مرګري کړې ده چې بعضې ماشومان کله بلوغ ته ورسېږي د هغې باوجود د هغې نکاح نه کېږي، مور پلار یې ورته نه کوي، نو دې شرعي حکم څه دی؟ ګوره کله چې یو ماشوم یا یوه ماشومه بلوغت عمر ته ورسېږي نو مور پلار له یې په کار دا دي چې هغې لپاره مناسبه رشته وکتلی شي او هغې نکاح وکړلی شي. که یو سړی مناسبه رشته ملاو شوله او د هغې باوجود خپلې بچې ته یا بچي ته نکاح نه کوي، نو کم ګناهونه چې د غویړ کې نه وشي یا کم ګناهونه د غویړ کې نه وشي، ټیک ته دا په خپله مکلف دی، خپله ګناهونه ترې نه کېږي، خو مور پلار سره په ګناه کې شریک دی. او ما یو مخکې خبره یو کتاب مې کتلی و، تحقیق یې بیا مو کوم خبره ډېره خطرناکه خبره لیکلې وه، سخته خبره لیکلې وه. خبره یې داسې لیکلې وه چې کومه ماشومه د مور په کور باندې وي او هغې ته مناسبه رشته میلاو شي او هغې مور پلار بیا نه ورته ورکوي، ایساره کړي وي، په کور یې کې نولي وي، ډېر کم عقل خلک شته. زه یو کس باره کې همداسې خبره کوم، هغه د خپلو بچو نکاح صرف او صرف په دوو وجو باندې نه کوي. یوه وجه یې دا ده چې ورګه کله یو سرکاري نوکر یا غټ په مالداره سړی راشي یخ ته لور ورکوم، دا غلط سوچ دی. دینداره سړی راغلو، دینداره رشته ته راغله، بس په کار شو ته ویریږي. الله جل جلاله دغه په وجه باندې وي الله پاک رزق یې ورته برکت اچوي. هغه که په کور کې هم رزق خوري او که بل کور ته لاړ شي هم رزق یې خوري، انشاءالله الله پاک ورته رزق ورکوي. دویم دا جره دا بچې مثال کے طور پر نوکره شوې ده، ګټې والا مې ده، نو که زه واده کړم نو بیا ما چې کومه ګټه ده بل کور لاړ شي، نو دا غلط سوچونه دي. کوشش کول پکار دي چې خپلو بچو ته په وخت باندې نکاحونه وکړلی شي او په وخت باندې خپلو ځایونو ته ورسېږي. نو خبره مې کوله، مسله مې ته بیانوله، کتاب کې دا مسله داسې لیکلې وه چې کومه زنانه په کور ناسته وي او هغې ته مناسبه رشته میلاویږي خو مور پلار بیا هم هغې رشته نه کوي، نو تر کومه پورې چې دغه ویړ کې په کور باندې وي نو دا خو یې وخت تېری او دغه انسان فطرتي طور باندې ګوره زنانه او سړی دواړو خبره کوم، زنانه فطرتي طور باندې ماهواري بیماري به باندې راسي، الله پاک جوړه کړې داسې چې هره میاشت په دا باندې ماهواري بیماري راسي. نو بیا هغه کتاب کې دا مسله لیکلې وه چې تر کوم وخت نه دغه پلار یې رشته یې ساره کړې وي تر هغه وخته پورې چې رشته یې نه وي شوي، دغه څومره ماهواري چې په کور تېره کړې ده قیامت په ورځ باندې دومره وینه د سړي ته په خوله کې ور اچولی کېږي مور او پلار ته. مونږ څومره کینولي وي، ورېږه چې اول ته فرنیچر واخلي او دومره سره زر مې په ایښي چې سره زر یې ورته نه وي کړي، نه یې ورله ورکوم. واله بنده دغه شیونه مه کوه، رشته آسان کو، نکاحونه آسان کو، څومره چې نکاحونه آسان وي دومره زیات دی برکت والی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک. نو موږ تاسو ځان ته سخته کړې ده ډېره زیاته، نارینه هم په ګناهونو کې اخته شوي او زنانه هم بیا الله د حفاظت کې هم په ګناهونو کې اخته شي، معاشره خرابېدو طرف ته روانه.